بعزته وبجلاله تتم الصالحات وأيمن البركات وأفضل الصلوات على منبع الجود سيد الكائنات وعلى آله وأصحابه وعلماء أمته الذين هم عين أعيان الموجودات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بكتاب غير منصرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جمال العتق والقدم. درود شريف ويا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام او د دې علاقې په دین مینو مسلمانانو، د بیان کولو نه مخکې تاسو ملګرو ته یو گزارش کوم. د قرآن کریم جلسه ده او مونږ او تاسو د الله په کور کې ناست یو. فی بیوت اذن الله ان ترفع. د دې جماعتونو په باره کې الله امر کړي، الله حکم کړي چې تاسو به د دې تعظیم کوئ. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. په دې جماعت کې به د الله نوم یادوي. وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. په دې جماعتونو کې به سبا بیگا تاسو د الله تسبیح وایي. ما او تا د قرآن جلسې تراغلی یو، گستاخی رانه ونشي، بے ادبی رانه ونشي. زما د الله په ذات قسم چې دا د وزیر اعظم هاوس نه بهترین ځایونه دي چې ما او تا پکې ناست یو. دا د گورنر هاوس نه، دا د وزیر اعلی هاوس نه بهترین مکان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې کم سړی الله سره محبت غواړي، غواړو کنه غواړو، غواړو جناب محمد مصطفیٰ طولوئے صلی اللہ
علیہ وسلم څوک چې الله سره محبت غواړي د الله پیغمبر وای ما سره محبت کوي څوک چې ما سره محبت کوي زما صحابه سره محبت کوي څوک چې زما صحابه سره محبت کوي نبی علیہ السلام وی قرآن سره محبت کوي او څوک چې قرآن سره محبت کول غواړي نبی علیہ السلام وی جماعتونو سره محبت کوي جماعتونه د الله کورونه دي د الله د رحمتونو منظر دی د برکت ځای دی او چې څوک پکې ناست دی په دې باندې الله برکت نازلوي دا د حفاظت ځای نه دی چې څوک پکې ناست دی الله هغوی ته حفاظت ورکوي دا د امن ځای نه دی څوک چې پکې ناست وي مأمون اهلها د دې اوسیدونکي به په امن وي بیا نبی علیہ السلام وی په دې جماعت کې چې خلک منځ کوي الله د دوی حاجتونه پوره کوي تبه په منځه ولاړې جماعت کې رب ستا حفاظت کوي رب ستا حاجتونه پوره کوي نو مسلمانانو چې جماعت ته قدم را ننباسئ د ادب مظاهره وکئ د جماعت تعظیم داده خبرې به نه کې لعو عبس کارونه به نه کې د جماعت د ګندګۍ نه بزان بچ ساتي د جماعت تعظیم احترام بکې د خبره می تاسو ته په دې بنیاد وکړه چې زما استاد جلسې نسبت د قرآن سره دی او بیا د الله په دې ښایسته کور کې ناست یو انتهایی د ادب مظاهره وکړئ او د الله دې حکم باندې به ما ورته عمل کوو فی بیوت اذن الله ان ترفع د دې جماعتونو به ما ورته تعظیم کوو ويذكر فيها اسمه پدې جماعت کې با موت د الله نوم یادو ويسبح له فيها بالغدو والعصال سارو بیگابا پدې جماعت کې مونږ او تاسو د الله پاکي بیانو دا ناس ته کم مګړی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کم سڑے جماعت کے ناستی فکعنما جالس ربه گویا دے دا رب العالمین سر ناستے طولوئی چا الحمدللہ ننچی او معمولی سڑی سر خلق کینی پڑک پڑک تصویرانو باسی او پلان کی سر ناستو وزیر اعلی سر ننا جماعت کی چکینی دا امنا چې زه د الله په مجلس کې ناست یم نبی علیہ السلام وی کم سړی چې د فرض مانځه دپاره کور کې اودس وکړي او جومات ته را روان شي واوره د فرض مونځ دپاره دی کور کې اودس وکړه جومات ته را روان یې د الله پیغمبر وی دا داسې دی لکه دې سړي چې د حج احرام تړلی او روانی حج تا نن که حاجی د حج احرام تړي اغلق مجر و ثواب ملاویگی اے د شیخانو ساده مسلمانا تا پا کور کی او دسو که او فرض منزل را روان شوی تا دا سی دی لکه د حج احرام دی تړلی او نبی علیہ السلام وی چې کم سړی په کور کی او دسو کی او دې د اشراق منزل جمعات ته را روان شي شیخان شته دی
مونږ نه خو منځونه خراب شو. پرون یو قصاب سره ناستم ما لمونځ کې ویل استاد جي داسې یو دوه منځونه خو کومه یو دوه منځونه ما او تا نه فرض خراب شو. داسې نیکان خلک شته چې تهجد نه قضا کوي، اشراق نه قضا کوي، چاش نه قضا کوي، اوابین نه پریدي. دا الله پیغمبر وایي چې کوم سړی اودس وکړي او د اشراق منزل جمعه ته را روان شي دا داسې دی لکه چې د عمرې احرام یې تړلی او عمرې ته روان. جمعتونه والله کما او تعالی د دې فضیلت معلوم شو. احب البلاد الى الله مساجدها. په تمام دنیا کې چې څومره ځایونه دي په دې ټولو کې الله ته خوښ ځایونه جمعتونه دي. دا لوی بنگلو ته مه ګورئ، دې لوی لوی هاوسونو ته مه ګورئ. بیا پیغمبر علیه السلام وایي وابغض البلاد الى الله اسواقها. بدترین زینا په زینو کې الله ته بازارونه دي. جمعات ما دی جمعات ته وکاته ماشاءالله ډېر ښکلی کار پکې شوی دی. په دې کې ټایل لګېدلی، په دې ستنو باندې چې کوم څه لګېدلي ستاسو دا محراب ته وګورئ دا خرابه، دا ډېره د خیر خبره ده. عثمان رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام دریم خلیفه دی. خلفای راشدینو کې دریم خلیفه. هغه په خپله زمانه کې جماعت د سال د لرګي نه جوړ کړی و. په زرګونو صحابه کرام موجودو. په لرګو کې د سال لرګي او دا اکثره هندوستان کې کیږي. بیا عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې د صحابه کرامو لویه ډله موجوده وه هغه په مسجد نبوي کې داسې نقش و نگار وکړه چې سړی ورته حیران پاتې شي. یو صحابي په انکار نه دی کړی. نن داسې بې علمه شیخان پیدا شي یاره وایي دې شي ته په جومات کې څه ضرورت دی. موږ او تاسو ټول احناف یو. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې ریاکاري نه شهرت نه او یو سړی د خپل مال نه جومات ته د سرو زرو اوبه ورکوي وایي دا هم روا دي، دا په شریعت کې منع نه دي او دا د دې آیت د لاندې داخل دي فی بیوت اذن الله ان ترفع. الله وایي د دې جوماتونو باره کې ما حکم کړی د دې تعظیم کوئ، د دې احترام کوئ. پر رفع کې علما وایي یو دا هم داخل دي چې جوماتونه به جوړوي، جومات به جوړي. ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام بیت الله جوړ که. داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام بیت المقدس جوړ که. زما ستا ښکلي پیغمبر محمد طلوع صلی الله علیه وسلم مسجد قبا جوړ کړي، مسجد نبوي جوړ کړي. دا د پیغمبرانو د آبادی مرکزونه دي. جمعات ولید ابن عبد الملک او بادشاہ تیر شوی انتهایی د عدل او د انصاف نه ډک. شام کې یو جمعات دی دمشق جمعات ورته وایي. هغه په هغې جمعات باندې دومره خرچه کړې وه چې د تمام ملک شام د کال چې څومره آمدني وه د هغې په یو درې خرچه یې په جمعات باندې کړې وه. د تمام ملک زه به دا ویم د ټول پاکستان د ملک چې څومره د کال آمدني ده د دې په 3 عمره ولید ابن عبدالملک د شام په دمشق جمعات کړي او الحمدلله تر ننه پورې هغه آباد دی. نو جمعتونه جوړول دا د مسلمانانو کار دی. انما علما ناس دي دا کلمه د حصر ده. انما یعمر مساجد الله. الله وی آبادی جمعتونه د الله. څوک آبادی؟ من کان یؤمن بالله والیوم الاخر چې ایمان لري په الله او په ورځ د آخرت باندې.
نن چې چا دا جماعت جوړ کړي، نن چې چا دی جماعت ته ځای وقف کړي، نن چې چا په دې جماعت کې ټایل ولګاو، نن چې دې جماعت ته چا رنگ ورکړي، نن چې دې جماعت کې چا مال لګولې، زه په دې خبره قسم کومه چې دا هغه سړی دی چې د ایمان نه ډک دی او الله د ده زړه کې د ایمان نور او رڼا اچولې ده. ځکه د قرآن کریم ګویم دا ده، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. او الحمدلله موږ مسلمانان په دې خبره باندې فخر کوو. هر ځای کې چې وګوري زموږ د مسلمانانو جماعتونه او مدرسې دی آیت دلاندې فی بیوت اذن الله. مفتی شفیع رحمه الله معارف القرآن کې لیکلي وایي کم ځایونه چې پای کې د قرآن تعلیم کیږي، د هدایت مرکزونه، د ذکر منظرونه، د پیرانو خانقاهونه، د دین مدارس وي، د قرآن د تعلیم د ښودلو ځایونه، وایي د دې حکم دا حکم د جماعتونو دی. ګورخه دا مدارس، دا د پیرانو خانقاهونه، دا د ذکر منظرونه، دا چې موتا تخکاری دا یاد ساتي، دا په دې آیت کې داخل دي فی بیوت اذن الله. د دې وجنه دلته الله د جماعت ذکر نه دی کړی. بیوت کورونو ته وایي، کم ځای کې چې د الله لوی بیانېږي، کم ځای کې چې د الله قرآن بیانېږي، کم ځای کې چې د الله دین بیانېږي، دا یاد ساتئ دا ټول د الله د دین مرکزونه دي. او د دې تعظیم دا په موته لازم دی. تعظیم کې آبادیم ده، تعظیم کې احترام هم دی، تعظیم کې صفایم ده، تعظیم کې د ګندګۍ نه پاکوالی هم دی. دا ټولې مسلې دا په دې آیت کې دي. ان ترفع، مسلمانانو ورونو علما برازي بیانات بکئی. تاسو دې ملګرو ته یو درخواست دا دی چې انتهایی د ادب مظاهره وکئ، انتهایی د جماعت د احترام. زمونږ فقهای کرامو لیکلي د جماعتونو 15 آداب دي، 15. ما ته به د دې آدابو خیال کله ساتو؟ کله چې ته پیازه اوږه وخوري ستا د خولې نه بدبویي ځي، جماعت ته مه راځه. ولې؟ د دې نه ملایکو له تکلیف رسي، لکه عامو انسانانو ته چې تکلیف رسي. کم یو سړي به چې پیازه اوږه خوړلې وه، نبی علیه الصلاة والسلام به د لاس نه ونیو، جماعت نه به یې بهر که، بقیع طرف ته به یې ولیږه چې هلته لاړ شه، جماعت ته مه راسه. ولې؟ دا د جماعت د الله کورونه دي. د دې تعظیم په مسلمانانو لازم دی. دا مخامخ ګلان چې درته ښکاري دا د قرآن کریم طالبان او حافظان دي. ماشاءالله که د دوی نبی علیہ السلام وی ان لله اهلین من الناس، د الله خاص خلق شتخه، لکه مونږ او تاسو وایو یره وی دا مې د کور سړی دی، دا مې ډېر نږدې ملګری او نږدې رشته دار مې دی. واورئ په دې خلکو کې د الله خاص خلق شته. زه به دا ویم چې د الله د کور خلق شته، الله سره ډېر نسبت او نږدېوالی دی. صحابه کرام وی قیل من هم یا رسول الله، ای د الله پیغمبره په دې خلکو کې د الله خاص خلق څوک دي؟ نبی علیہ السلام ورته وی اهل القرآن اهل الله وخاصته. دا الله اهل چې دی، دا الله اهل دا قرآن والا خلق دی. دا دا الله خواص دی، دا دا الله خاص بندگان دی. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله وی چې زه په دې خپلو بندگانو کې چاڼ کم، غوره کم، هغوی ته د خپل کتاب علم ورکما. دا خلک الله په موتا کې چاڼ کړي دي. موتا مثال د کچري دی، زما او ستا مثال د کباړ او د ټیم او د لرګي دی.
دا هغه خلق دي چې الله خاص کړي دي په دې خپلو بندګانو کې او د دوی سینې د قرآن کریم مرکز ګرځولې، قرآن ورته ښودلی دی. نبی علیہ الصلاة والسلام وی چا چې قرآن وویلو من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بین جنبیه، چا چې قرآن وویلو د نبوت علوم دای د دواړو پښتو په منځ کې بند کړه، بند کتوی دا با پیغمبری نو غیر انه لا یوحا الیه. یو خبر دا چې دی قاریانو ته وحی نکیږي ځکه وحی پیغمبرانو ته کیږي، باقی دی قاریانو علوم د نبوت راواغست او په خپل سینه کې جمع کړه. دوی دا قرآن چرته زده که؟ دا په دې جومات کې ښه، دی په دې جومات کې زده که. دا علما ناست دي، زه علمي خبرې نه کوم. فی بیوت دا جار و مجرور دی، تا متعلق غواړي، د دې متعلق یا فیل وی یا شبه فیل وی. بعض علما وی د دې متعلق مخکې آیت دی یهدی الله لنوره من یشاء، الله وی زه هدایت کوم د خپل نور طرف ته چې چاته وغواړم. مراد د نور نه نور د ایمان او نور د قرآن دی. دا نور د ایمان نور د قرآن دا کوم ځای کې ملاویږي؟ فی بیوت، نه په دې جماعتونو کې ملاویږي. نو علما وی فی بیوت د یهدی الله لنوره من یشاء پورې متعلق دی. بعضې وی نه د دې تعلق تر یو مقدره پورې دی، یسبحو. او بیا د دغه یسبحو تفسیر عمدی آیت کې رستو شوی یسبح له فیها بالغدو والآصال، او د نحوی په اصطلاح کې دی ته زمون کتابونو کې ما ازمر عامله على شریطة التفسیر وی. نو فی بیوت کې یسبحو مقدر عمل کړي، پاکی با بیانی الله لرا. کوم ځای کې د الله پاکی با کوم ځای کې دا خلق بیانی؟ په جماعتونو کې. دا نور د قرآن چرته ملاویږي؟ دا په دې جماعتونو کې ملاویږي، دا په دې مدرسو کې ملاویږي. دا مدرسه ده، جماعت ته. ما ته مولانا جانزیب صاحب د دې جماعت ماشاءالله د یو ملګري ډېر صفت بیان که، وایي موږ علماو مشوره وکړه چې دې جماعت ته به دستاربندۍ ته لږه چونه ورکو. رب العالمین یو ملګری مهربانه که، وایي هغه راته وویله چې ټایل به درته زه واخلم او نوره خرچه پې تاسو وکئ. ماشاءالله الله دې زمونږ جماعت او د الله کور یې ښایسته که، الله دې قبر او اخرت دواړه ښکلې او ښایسته کړي. دې علماو دې جماعت کې ماشاءالله څومره خدمت وکړه. دا خو مونږ کتلی او دا خو ډېر خړ پړ جماعت و، دې کې خو داسې رنګونه نه و، دې کې خو داسې رڼاګانې نه وي. دا چې کېږي مسلمانانو ورونو، دا ګوره د مسلمانانو هغه اخلاص دی. مسلمانان د خپل دین سره نه په سر دی او نه په مال. عیسی علیه السلام ملګري و، هغې ته حواریون ویل کېده. عیسی علیه السلام اعلان کوي من انصاری الی الله، څوک دی ما سره مدد کوونکی د الله په دین کې. اعلان وشو، عیسی علیه السلام اعلان وکړ ما سره د الله په دین کې مددگار څوک دی؟ پاڅېدل مړه. قال الحواریون نحن انصار الله. حواریون ویل مونږ د الله د دین مدد کوو. آمنا به، مونږ په الله ایمان راوړی. ته ګواه اوسېږه. واه حواریونو چې کومه قرباني کړې هغه زه نه بیانوم. 4,000 یهودیان د عیسی علیه السلام دشمنان عیسی علیه السلام په یو کمره کې گیر کړ، ورسره دا دوستانم دي حواریون. 4,000 فوج ته تاو دی. بادشاہ ظالم د عیسی علیه السلام د قتل او د پانسۍ فیصله یې کړې. کمره کې گیر شو، څه به کوم؟ عیسی علیه السلام دننه کمره کې یو ملګري ته ملګرو ته وایي تاسو کې یو قربانۍ والا سړی به پیدا شي. جی څه قرباني؟ چې د هغه په مخ باندې الله زما د مخ څیره واچي، د هغه د مخ داسې شي لکه زما د مخ په شان. دروازې نه بهر ته ووځي، دا یهودیان یې ونیسي، دا یې شهید کړي،
او بیا یې په سولۍ باندې زوړنده کي په دار باندې او دی به جنت کې زما سره ملګری څوک شته دی یاره که مونږ وې که نه نو مونږ به ورتلی چې عیسی علیه السلام په خپله وروزه دومره قربانۍ والا مونږ نه یو دا چېرته کولی شو چې ما به اوس مړ یم او با به پس دارم زوړندی خو هغه داسې ملګري وو چې نه په ځان او نه په مال یو ملګری ورته راپاڅېد د قربان زه تیار یم الله د عیسی علیه السلام د مخ څیره په هغه واچوله ګیټې کولاو که بهر ته ووات چې وواته یهودیانو راونیو چې دا خو عیسی علیه السلام دی مخې بلکل هوبهو د عیسی علیه السلام د مخ په شانتی مخ چې وینیو قتل یې که بیا یې په دار باندې زوړنده که یهودیانو به دا ویل مونږ عیسی علیه السلام وجلی او په دار کړی هم دی رب څه وایي نه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم دوی نه عیسی علیه السلام وجلی نه په دار کړی دوی ته شوبه شوې د دا په شک شبهاتو کې واقع شوي دا کمرې چت سوری شو یا بغیر د سوری کېدلو نه جبریل علیه السلام راغی عیسی علیه السلام یې د لاس نه ونیو او ځان سره اسمان ته ژوندی اوچت که بل رفعه الله الیه الله و عیسی علیه السلام ما ځان طرف ته اوچت کړی دی د عیسی علیه السلام ملګرو داسې قربانیم کړې ده ښه چې ځان یې قربان کړی او ځان یې شهیدان کړي مسلمانانو ورونو تفصیلي خطاب مشران علما به راځي هغوی کوي زه د دې جومات په لیدو ډېر خوشحاله شوم ما ته انتهایی خوشحالي ښکاره شوه دا د الله کور دی دا د الله کور دی زه کله کله د دې چاندي هم ډېر مخالف یم وجه دا ده په دې شیخانو کې څومره بنګلې جوړې شوې په دې سربند کې څومره بنګلې جوړې شوې کم یو خان د خپلې بنګلې دپاره چانده کړې ده ما ته به څوک یو بنګله وښیي چې مولانا صاحب دا د عوامو په چانده جوړه شوې شته دی نه قسم دی کوي پیدا کړي زمونږ جوماتونه مونږ کمزوري یو خیر جومات د الله کور دی او زمونږ او ستاسو عبادت خانه ده دی جومات باندې ډیره لویه خرچه شوې ده 4-5-6 لاک روپۍ تقریبا په دې خرچه شوې ده موجوده وخت کې د دې علماو په دې بجلی باندې چې کومه خرچه شوې ده د هغې د طرف نه قرضداره دي واه د الله کور قرضداره دی او مونږ او تاسو به ژوندي ناست یو او د الله کور به قرضدارئ نن به انشاءالله په دې مجلس کې مولانا جانزیب صاحب ته دا ښایو چې مونږ د الله کور په قرضې پرېښودلو نه پرېږدو 1.5 لاک روپۍ د دې اجتماع نه د دې جلسې نه زه دې ملګرو ته وایم د الله په کور قرضه د بجلی ده او زما او ستا رب هم او تا ډېره مهرباني کړې زه وایم د قربانۍ والا ملګري دې اوچت شي که یو کس ومنله چې مولانا صاحب دا قرضه زه خلاصوم زه کوزېږم بیا پکې چا نه مطالبه نه کومه که 2 کسانو ومنله که 3 که 4 خو دې مجمع ته مې دا اعلان دی تاسو ټولو ملګرو ته مې درخواست دی ډېره لویه مجمعي که د چا د 5000 روپو وسوي هغه د 5000 روپۍ دا علما ولاړ دي دوی له دې په لاس کې ورکي او بیا به انشاءالله دې نه لاندې اعلان کوم کم ملګری به چې دې جومات دا قرضه پې اخلاص کړو کم ملګری به شابه اخلاص وکړئ ما درته د عیسی علیه السلام د ملګرو قرباني وښوده تاسو به ګوره سر او مال د الله په دین قرباني کوئ کوم یو ملګری به چې هغه وایي زه به انشاءالله 5000 روپۍ ماشاءالله بنیاد یې درته کېښوده هلکه طالبه خو وګوره حاجي صاحب الله دې 10,000 روپۍ ماشاءالله الله دې په دنیا او آخرت 2 لاک روپۍ به نن مازدیګر ورکوم په غرمه به ورکوم حاجي صاحب وایي 2 لاک روپۍ به مازدیګر نن زه په خپله ورکوم الله جانزیب کاری صاحب جانزیب کاری صاحب پلار دی الله دې په جنت کې اعلی مقام نصیب کړي و الله دې وله د ټولې زندګۍ ګناهونه معاف کړي او زوی ورته الله عالم کړي الله دې په نورم په عزتونو کې اضافه راولي شابه تاسو به څه کوئ ماشاءالله که ته استاد جي دا خو پوره شوه 20,000 روپۍ ماشاءالله د دې ملګري نامه ولیکه
20,000 روپۍ. رب دې په ژوند کې برکات واچوه. دعا به کوو انشاءالله دې ملګرو ته. شاه بھائی 50,000 روپۍ د مولانا صاحب والد صاحب دی الله دی په عزتونو کې نور اضافه وکړي. دا نور ملګری شاه بھائی مال نامې نه راځي کنه بیا مې په خپل اوچتولې ښه نامې مې اغستلې. شاه بھائی قرباني وکړي ها څه نه څه خو به کوئ خامخا. ماشاءالله جان صاحب مولانا صاحب ته او شهزاده مفتی صاحب ته وښایي چې انشاءالله بچی مو درکړي سرم قربانو مال بم قربانو د الله د دین نه به قربانو انشاءالله بدلی به رب درکړي. ها شاه بھائی پاتې دی ماشومانو سره شته نه دی کنه تاسو به د دوی قرباني کتلې و. تاسو خو دوی 100 روپۍ ورکوي هغه په چپس او پاپړو باندې وخوري. ماشاءالله حکم ملګری وای 100 روپۍ خو به ار یو ورکوي. زر یاره زر به زم ورکمه ځکه چې ما تاسو له ترغیب درکو چې مولا په خپل عمل نه کوي نو دا خو خوند نه کوي. زیم ورکوم تاسو یې ورکوي 100 روپۍ. مولانا صاحب داوال ماشاءالله شاه بھائی شاه بھائی قرباني وکړي 100 روپۍ خو ار یو ملګری ورکوي. ماشاءالله ماشاءالله حاجی صاحب الله دې لاسونه د مالونو او د خیرونو نه ډکه 5,000 روپۍ. ماشاءالله کم ملګری چې ورکوي دا مشران را پاسېږي خیر دی یو 2 قدمونه راواخلئ. د مفتی شهزاده صاحب ته وښه انشاءالله چې موږ در سره ملګري یو. شاه بھائی او علما به درته انشاءالله دعا کوي. ګورئ الله پیغمبر علیه السلام ته وایي خذ من اموالهم صدقه. پیغمبر د دې خلکو د مالونو نه صدقه واخله تطهرهم وتزکیهم په دې سره دوی د ګناهونو نه پاک کا. وصل علیهم بیا ورته دعا وکړه ان صلاتک سکن لهم. حاجی صاحب را پاسې د ماشاءالله ماشاءالله حاجی صاحب الله دې قبول کړي. الله دې دا بیماری خکا او الله دې بدني قوت او طاقت درکړي. ماشاءالله را پاسې کې دا مشران الکه دې منځ کې طالبان چې کوم ولاړ دی هغوی ته طالبانو ته حواله کوي. ماشاءالله اطلس حاجي صاحب ماشاءالله زویم حافظ قرآن. ماشاءالله اطلس حاجي صاحب بیمارم دی الله دې دا صدقه ورته د بیماری د صحت ذریعہ وګرځي. الله دې ولا صحت او شفا ورکړي. مونږ مولیان سوالګر نه یو الحمدلله نه چا نه سوال کو. خدا د الله د کور د پاره او د دینی مدارسو د پاره ستاسو عیسی په دې کې پیدا کول غواړو. شاه بھائی قرباني وکړي. ماشاءالله دا ولې داسې ودرېد. شاه بھائی ملګرو تکړه شي. ها چا سره 500 روپۍ وي ام ور سره حصه واخلئ. د چا سره 100 وي خو خپلې برخې نه ځان پاتې کوئ مه. د دې مدرسې په ثواب کې خپله حصه واخلئ. ملګري تکړه شي. ماشاءالله زمونږ مېلمانه انشاءالله قریب را رسېدو والا دي. ملګري روزونه انشاءالله پروګرام انشاءالله آخري مراحلو کې دی. دا کم طالبان چې ولاړ دي هر ملګری خپل حصه وکړي او دې ته دغه کې چاندا حواله کوي. شاه بھائی خیر دی خیر دا اتفاقی معاملې ملګري اخلاص وکړئ. ماشاءالله د کومو طالبانو له چې پیسې میلاو شوي دي هغه مفتی صاحب ته راوړئ. دا کوم ملګري چې چا په لاس کې پیسې دي مفتی صاحب له راوړئ. باقي هلته ودرېږئ چې چا سره د چا ارادۍ زه به کوشم مفتی صاحب.
اتفاقی وانتی مسئلہ دی مشین کی راغ ہے بدرے میں کمال گئی انتظار ہو کہ انشاءاللہ پروگرام کرام اللہ کم دے گی رشتے سے اللہ کرام اللہ